بسم الله الرحمن الرحيم. القول في نجاسة الكافر. قوله إن المسلم تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا إن الكافر نجس عين وقووا ذلك بقوله تعالى إنما المشركون نجس. مخکنا کتاب نیل الاوطار کی د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر شویو چې دا غي الفاظو ان المسلم لا ينجس، یقینا مسلمان نه پلیتیږي. د دې حدیث متعلق بعضی خبرې ذکر شولې مخکې. د دې نه یو بل خبره ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا فرمایلی دي چې ان المسلم یقینا مسلمان نه پلیتیږي. نو هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا قید لګولې دي چې ان المسلم یقینا مسلمان، نو دین دا معلومیږي چې د مسلمان مقابل کافر او مشرک دی. نو کافر او مشرک هغه پلیت دی او دا مذهب د بعضی اهل ظاهرو دی. دغه رنګي د امام هادي او د قاسم او د ناصر، دغه رنګ د امام مالک رحمهم الله دغه قول له چاغي دا ویلي دي چې کافر دا نجس عین دی. نو د دې نه دغه مسله ذکر کړي القول فی نجاست الکافر، وینا کول په باره د پلیت والی د کافر کې چې کافر پلیت دی کنه دی. فرمای قوله وینا د نبی صلی الله علیه وسلم ان المسلم یقینا مسلمان تمسک دلیل نیولې دی بمفهومه د دې په مفهوم مخالف سره بعض اهل الظاهر بعضی اهل ظواهر وحکاه فی البحر او نقل کړي دی دغه قول په بحر نومي کتاب کې د امام هادي او د قاسم دارنګ د ناصر او د امام مالک رحمهم الله نه چې د ټولو امامانو دا ویلي دي ان الکافر یقینا کافر نجس عین، دا نجس عین دی. یعنی مطلب دا دی چې د کافر دا بدن چې دی دا پلیت دی. وقووا ذلك بقوله تعالى، او دوی مضبوطوالی ورکړل دی قول د پاره په دې قول د الله تعالی سره، یعنی په دې سره دلیل نیولې دی د الله تعالی په دې قول باندې چې سورۃ توبه کې 28 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. یا خلقو چې ایمان راوړی دی یقینا مشرکان نجسن پلیت دي. نو د دین استدلال کړی دی چې دا مشرکان چې دي دا نجس دي ځکه الله تعالی ورته نجس ویلی دي. واجاب او جواب ورکړی دی عن ذلک الجمهور، د دین جمهور علماء چې بیان المراد منه، مراد د دین دا دی چې ان المسلم طاهر الاعضاء. د دې حدیث مقصد دا دی چې مسلمان چې د اندامونه پاک وي لاعتیاده مجانبه النجاسه، د وجه د قص کولو د مسلمان نه چې د پلیتۍ نه ځان ساتي، ځان بچ کی. او چې کافر دی بخلاف المشرک، خلاف د مشرک باندې او د کافر باندې لعدم تحفظه عن النجاسه، چې هغه ځان د پلیتۍ نه
محفوظ نه ساتي. نو د حدیث مقصد دا ذکر کو او د آیت مقصد څه دی؟ نو د آیت نه مقصد ذکر کی وعن الآیت، د آیت نه جواب کړی د جمهور بأن المراد، یقینا مراد چې دی انهم یقینا دغه مشرکان نجس دی پلیت فی الاعتقاد په عقیده کې، یعنی د دې عقیده پلیته ده چې هغه د شرک عقیده ده، والاستقذار او په بد غنلو کې. اوس دا معنی چې ذکر کړل جمهور د دې آیت چې دا تفسیر ذکر کو د دې دلیل سره دلیل ذکر کوي دی لپاره. وحجتهم او دلیل د جمهور علی صحت هذا التأویل، وصحت د دې تفسیر باندې چې دا تفسیر کړي دا معنی ذکر کړي دا چې ان الله یقینا الله تعالی اباح جائز کړي دي نساء اهل الكتاب، زنانه د اهل کتابو په نکاح باندې اغستل، دا غوی لونه خويندې په نکاح باندې اغستل الله تعالی جائز کړي دي. نو هر کله چې دا غوی سره نکاح جائز دی، لکه الله تعالی سورۃ مائده کې فرمایي 5 نمبر آیت کې الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، چې تاسو لپاره پاک دامن زنانه جایز دي دا خلقونه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی مخکې ستاسو نه، نو د هغوی سره نکاح جایز دی. ومعلوم او دا خبره معلومه ده ان عرقهن یقینا خولې د دغه زنانو لا یصنع منه من یضاجعهن، نشي بچ کېدلی د هغې نه هغه څوک چې د هغوی سره همبستري کوي. بدن به خامخه بدن سره لیږي، که چېرې هغه پلیت وی دغه زنانه پلیتې وی د اهل کتابو، اهل کتاب مشرکان دي، نو که چېرې دوی بدن پلیت وی الله تعالی به د دوی دا نکاح به نه جایز کولی. ومع ذلك او سره د دینه فلا یجب پس نه لازمیږي من غسل الکتابیت د غسل د کتابینا د کتابی زناننا الا مثل ما یجب مگر پشان ته داغي چې لازمیږي علیهم پدی باندې من غسل المسلمه د غسل د مسلمانې زنانه، لکه څنګه چې مسلمانې زنانه سره بستری وشي او غسل کیږي، نو دغه سي علی کتاب زنانو سره کتابی سره چې هم بستری وشي نو داغې نه غسل کیږي. ومن جملة ما استدل به القائلون او د بعضې هغه څه نه چې دلیل نیولی دی په هغې باندې چې هغوی قایل دي په نجاست د کافر باندې، دا د هغوی لپاره بل دلیل ذکر کوي چې څوک چې کافر دا نجس دی، نجس عین دی، نو هغوی لپاره بل دلیل حدیث انزاله صلی الله علیه وسلم، حدیث د راویستلو د نبی صلی الله علیه وسلم راکوزولو د نبی صلی الله علیه وسلم وفد د ثقیف لره مسجد ته، مسجد نبوي ته راغلي دندې هغو کافرو وفد د کافرو، نو کله چې هغوی مسجد ته راغله او وتقریره لقول الصحابه تایید کول د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره د وینا صحابه کرامو، چې صحابه کرامو وی قوم انجاس، چې دا خدا سي قوم دی چې دا پلیت دي او دوی جماعت ته ولې راوستل. لما راوه انزلهم کله چې دوی نبی صلی الله علیه وسلم ولید چې هغه دغه قوم دی جماعت ته راوستل، نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غوی د وینا رد ویونه کو، نو دینه معلومه شوله چې کافر دا نجس دی. وقوله او وینا د نبی صلی الله علیه وسلم لأبي ثعلبة ابو ثعلبة رضی الله عنه ته لما قال له هر کله چې دغه ابو ثعلبة رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته و چې یا رسول الله اے د الله تعالی رسوله انا بیاغ قوم یقینا منگا پداسی ازمکا دا قوم بانیو
قوم اهل الكتاب چا اهل کتاب دي اهل کتاب دي کتاب والدي افناکلوا فی آنیتهم آیت آغوی په لوښو کې من خوراک کولی شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان وجدتم غیره که چېرې تاسو د دین علاوه نور لوښي تاسو ته میلاویږي نو بیا په دې کې خوراک مه کوئ. وان لم تجدوا او که چېرې تاسو بیا نه مومئ د دین علاوه نور لوښي نه میلاویږي نو فغسلوها پس وینځئ دې لپاره وکلوا فیها په دې کې خوراک کوئ. نو د دې نه استدلال کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا لوښي وینځئ. که چېرې دوی نجس نه وي نبی صلی الله علیه وسلم به داسې نه ویلې. وسیأتی فی باب آنیة الکفار صاحب د کتاب فرمایي چې زرده چې دا حدیث ورسته راشي په باب د آنیة الکفار د کافرو د لوښو ذکر چې کوم ځای کې کېږي رستو په هغې کې به دا ذکر شي په دې کتاب کې رستو. واجاب الجمهور اوس د دې استدلال نه جواب ذکر کوي د جمهور علماء. واجاب الجمهور او جواب ورکړی د جمهور علماء عن حدیث انزال وفد ثقیف د حدیث دا راویستلو د وفد د ثقیف نه نبی صلی الله علیه وسلم جماعت ته چراویستو بیان نو حجت علیهم لا لهم دا خو د دې مقابله کې دلیل دی د دې خلاف دلیل دی دوی لپاره دلیل نه دی. ولې؟ لأن قوله ځکه وینا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام دا ووي چې دا خو پلید دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی لیس علی الارض من انجاس القوم من شیء نشته دی په ځمکه باندې د ګنګو د قوم نه څه شی انما انجاس القوم علی انفسهم یقینا پلیتواله د قوم د دې په نفسونو باندې دی مطلب دا دی چې د دې عقاید خراب دي او ظاهری پدې کې څه ګنګي او پلیتی دانشته ده. بعد قول صحابه رسول د وینا د صحابه کرامو نه چې هغوی دا وی قوم انجاس دا خدا سي قوم دی چې دا پلیت نو دا صریح دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبرو کړه چې نفی النجاست الحسیه فبارد نفی کولو د نجاست حسیه التي محل النزاع چې پاوی کې اختلاف دی. اختلاف هو نجاست حسیه باره کې دی نو په دې حدیث کې هو نجاست حسیه نفی کیږي. ودلیل او دلیل علی ان المراد چې مراد نجاست الاعتقاد پلیتواله د عقیده دی ول استقذار او د بد ګڼلو دی دا. وان حدیث ابي ثعلبه الجمهور حدیث د ابو ثعلبه نه چې جواب کړي دا ورپسې چې کوم ذکر شو حدیث ابو ثعلبه الله مبارک بان الامر بغسل الانیه یقینا حکم په وینځلو د لوښو سره لیس نه ده بتلوثها برطوبات د وجه د ککړ کېدلو د دغه لوښو نه په رطوباتو د هغې سره بلکې دا لوښي چې نبی صلی الله علیه وسلم یې وینځئ بل لطبخهم الخنزیره د وجه د پخولو د دینه پدې کې خنزیر چې پدې کې دغه کافرو دغه اهل کتابو خنزیر پخاو وشربهم الخمر او شراب به پدې کې اسکل فیا پاغې کې یدلو دلالت کی علی ذلک پدې باندې اوس دې لپاره دلیل لاوړي دا معنی چې ذکر کړل چې دا لوښي به دې وجه نه وینځل کېدل چې په دې کې به خنزیران پخېدل شراب بس کله کېدل دې لپاره دلیل ذکر کوي یدل علی ذلک دلالت کی په دې باندې ما عند احمد او ابي داود هغه روایت چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند کې دی او امام ابو داود نقل کړي د حدیث د ابو ثعلبه نه ایزن دغه رنګي په دې الفاظ باندې چاغه دا سی وی پاغه کی زیات وضاحت ان ارضنا ارض اهل کتاب یقینا زمغه زمکه دالی کتاب ده وانهم او یقینا غوی یاکلون لحم الخنزیر اغوی خوري غوخه د خنزیر ويشربون الخمر او شراب سکی نو هغه کی علت ذکر شو یاکلون لحم الخنزیر ويشربون الخمر چې دوسکی شراب د پاره فكيف نصنع پسرنګ منګه او سکارو کو بیان یتیم داغی لوخ سره و قدوریم داغی کټو سره
نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې هغه وینځئ. وصیات یو ځل ده چې دا وروسته راشي په دې کتاب کې 73 نمبر حدیث بیا وروسته راځي په خپل مقام کې بیا دا تفصیلي ذکر شي.